सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 111। सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 111। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशाअ अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरह वलियरज़ौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन वहुव अल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिक बिल्हक़्क़ि फ़ला तकूनन्न मिनल मुम्तरीन। वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिद्क़न वअदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वहुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 111। उस दी ज़ैना दा आयात दाबल जवाब दे दे कौल चिकम दे ज़िक्र करो। लइन जाअतहुम आयतुन यानी कदा मुअजिज़ात दी तराशिनो बियाम दी ईमान अगनराड़ी द ज़दव द आइन यानी द ज़दव द आइनात द वजिना दी बियाम अल्लाह फरमाई ची दी ईमान अगनराड़ी। और फरमाई ची दा मुअजिज़ात दी गुख्तियु मख के बरदे ज़िक्र राजी। अल्लाह फरमाई वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता औ कचरे मुंग नाजिल को दी त मलाइक व कल्लमहुमुल मौता औ खबर वरसर उकली दे यानी दी सर मुड़ी यानी खबर वरसर उकी मुड़ी व हशरना अलैहिम और राजम को मुंग दी कुल्ल शैइन यानी पदी बाने हर यौ शे क़ुबुलन मखामख मा कानू लियुमिनून दी ईमान नराड़ी इल्ला अन यशा अल्लाह मगर दा को उगवाड़ी अल्लाह ताला यानी अल्लाह जबरन उगवाड़ी।
نو بیا به دی ایمان ناړي. نو فرمایي چې قبولا ما کانو، قبول چې دا جمع د قبیل ده، یعنی ډلې ډلې، او یا په معنی د مقابلتن سره مخامخو. الا ان یشاء الله اشاره ده دې خبرې ته، الا ان یشاء الله اشاره ده چې ایمانم په مشیت د الله تعالی سره دی. ولکن اکثرهم، لیکن اکثر د دینا یجهلون اغه جاهلان دي. که الله تعالی او غواړي نو دی جبرن دی ته به ایمان نصیب کی. خو الله فرمایي چې ولکن اکثرهم یجهلون، لیکن اکثر د دین اغا عنادیان دی. او یجهلون دا عام دی جهل او عنادی تا، او غیر عنادی تم دا دی. بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. اوس آیت نمبر 112 دا سلورم عقبه تبلیغ دا چې کله د بیان د مسلې د وحدانیت د الله تعالی خور شي، نو شیطانان چې کوم انسی دي یا هغه جنی دي، نو هغه روچت شي او د عوامو خلکو ته چې نو هغه ته بیا د کفریات او د شرکیات او خبرې ورته خیسته کوي. نو دې ته زخرف القول ویلی شي. د حق پرستو سره دا د مناظرې کوشش کوي او د شور او شغب هغه پیدا کوي. نو الله فرمای وکذالک جعلنا، او دغه سي ګرځولې د مونږه لكل نبی، د هر یو پیغمبر د پاره عدوان شیاطین الانس، دشمنان شیطانان یعنی د انسانانو نه، والجن د پیریانو نه، یوحي چې هغه اچي یعنی وسوسې اچي، بعضهم الى بعض، بعض د بعضو ته، یعنی زخرف القول غرورا، یعنی خیسته کی ورته هغه باطل خبرې او هغه باطل عقاید چې دي نو هغه ورته هغه خیسته کی. دی بیا شور او شغب پیدا کوي. الله فرمای زخرف القول، د حق پرستو سره دی د مناظرې کوشش کوي. نو ګوره مخکې آیات کې بیان هغه وشو د عدم ایمان د منکرینو سره د معجزاتو د راتلونه. اوس ظاهري مانع دای ذکر کوي چې هغه وسوسې د شیطانانو دي، او په آیات کې تسلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. د مالک بن دینار رحمت الله علیه تفسیر قرطبی نقل کړی دی چې زما یره د شیطان یعنی شیطانان انسینه هغه ډیره ده په نسبت د جنی باندې، ځکه چې د جنی شیطان نه ته په تعوذ سره بچ کېدی شي، خو د انسی شیطان نه ته په تعوذ سره هغه نشي بچ کېدی. یعنی انسی شیطانان تا ښکاره ګناه ته هغه راښکي. داسې به په سورې فرقان کې بیا مخکې راځي. الله فرمایي یوحي، وحی چې دی نو دا پټې القا ته ویلی شي. نو دلته تېنه مراد وسوسه ده او دلته اطلاق په وسوسه باندې کیږي. او په دې اطلاق کې نقطه دا ده چې په داسې حال کې هغه وسوسې والا هغه دعوه کوي چې ما ته وحی شوې ده یا په شان د وحی ګڼي. زخرف القول دا په طریقې د تشبیه سره دی. لکه مثال اوسپنه یا هغه تانبوي، هغې له یو سړی د سرو اوبه ورکړي او خلکو ته دوکه ورکوي. نو دقه شانتې دا باطل پرست خلک چې دي، که هغه انسانانو کې دي او که هغه په شیاطینو کې دي، نو دوی خالص مؤمنانو ته دوکې ورکوي او دوی ته دا یعنی دا بد خبرې او دا بد څیزونه چې دي نو دا دوی ته ښایسته کوي. دا ورته ښایسته کوي او ورته وایي چې دا وګوره. نو زخرف القول چې دی نو دا دې ته ویلی شي چې کومې باطلې خبرې دي هغه دی خلکو ته ښایسته کوي. غرورا یعنی دا د پاره د دوکه کولو د خلکو،
الله فرمای زخرف القول د دروغ خبرې د پاره د دوکه کولو ولو شاء ربک کچری خوخه وي د رب ستا ما فعلوه نبو کړی دی دا کار فذرهم پس پرېږده دی وما یفترون هغه چې هغه دی دروغ جوړی نو فذرهم مراد د دینه انتظار او مهلت ورکول دی تر عذاب الهی پوری بیا ورپسې آیت نمبر 113 دا عتب ته په غرورن باندې او دا د دریو وسوسو هغه مقصدونه دي الله فرمای ولتسعى الیه افئده الذین نو اسغا چې نو دا قوي میلان ته ویلی شي مضبوط میلان ته ویلی شي الذین لا یؤمنون ایمان بالآخرت په حقیقت کې هغه منکون کړي د هر باطل پرستاینا او حاصل د دې دار چې انسان جاهل اول په زخرف القول سره هغه دوکشي بیا ورته غوږ کیدي او میلان ورته وکي او بیا په خوشاله شي نو بیا عملونه هغه چې کوم باطل دي پاغي باندې بیا د همیشګيري چې نو هغه په دې شروع کی یعنی همیشواله په شروع کی ځکه چې اول وته غوږ کیدي او بیا وته میلان هغه پیدا شي او بیا په دې خوشاله شي بیا په هغه باطل عملونو باندې دې همیشواله شروع کی نو فرمایي چې ولې تسعى الیه افئده الذین د پاره د دې چې مایل شي دي تزلون د کسانو لا یؤمنون بالآخره چې ایمان نه راړي په آخرت باندې وليرضوه او چې بیا یعنی خوخ کی دی دا دروغ وليقترفوا ما هم مقترفون او کوي دی هغه چې دی همیشه کوي مقترفون مراد د دین اعمال هغه شرکیه دي یعنی الله فرمایي دی هغه کارونه کوي چې په کومو کارونو کې هغه ګناونو کې چې دی هغه مبتلا شوي نو وليقترفوا اي يكتسبوا نو حاصل دار کم انسان چې هغه جاهل هغه په آخرت باندې ایمان هغه نه لري د آخرت غم ورسره نوي نو هغه اول په زخرف القول په ظاهري خاص هغه دوکشي بیا ورته غوږ کیدي نو د گمراه اوله درجه څه شی دی هغه میلان د زړه دی دویمه درجه یې څه ده باطل اختیارول او خوښول او دریمه درجه هغه دار چې معاصیو کې عملا مبتلا کېدل هغه دایمن وي نو کم خلک چې ایمان په آخرت باندې هغه لري نو ایمان د هغوی د باطل پرستۍ نه هغه منع کوي بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي آیت نمبر 114 د آیات مطلب دا دی چې په وخت د مناظره کې فیصله به په الله تعالی هغه باندې وي یعنی د الله تعالی کتاب او نیکان علما هغوی به هم د دې تایید کوي نو دا آیات په اول کې لفظ دلته قل هغه پټ دی یعنی قل چې دی هغه محذوب دی نو فرمایي چې قل افغیر الله آیا غیر د الله تعالی نه ابتغي یعنی طلب کم زو حکمن فیصله کوونکې نو دا بیان د حکمیت د الله تعالی دی یعنی د الله تعالی قرآن چې دی دا حکم دی فیصله کوونکی دی علامه سمعانی رحمت الله علیه فرمایي چې مشرکینو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه اجعل بیننا و بینک حکما زمونږ او ستا په منځ کې دی حکم دا مقرر کړی شي نو جواب شو افغیر الله مفصلا تفصیل په اعتبار د ایمانیات او د عقیدې سره هغه پورا موجود دی په قرآن کې والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب یعلمون دی یقین کوي انه منزل بېشکه دا کتاب نازل کړی شوی دی من ربک د طرفه د ربستانه بالحق په حق باندې فلا تکونن من الممترین پس مه کېږه ته هرګز د شک کوونکو نه اوس دې ځای کې افغیر الله یعنی آیا غیر د الله تعالی د کتاب د الله تعالی نه حکمن څوک فیصله کوونکی شته نو فرمای والذین آتیناهم الکتاب آتیناهم مراد د دې نه نیکان کتابیان دي او په دې سره دلیل نقلی او شهادت د هغوی پیش کوي د تاکید او د حاکمیت د کتاب الله دپاره نو فرمای چې فلا تکونن خطاب د پیغمبر ته مراد ته امت ته مکیږه ته د شک کوونکو نه نو پیغمبر خو شک نه کوي
خو دې ځای مراد هغه امت ته او خطاب چاته دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دی. بیا ورپسې آیت نمبر 115 دا په کتاب الله باندې د فیصلې کولو وجه ده. څه وجه ده؟ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یعنی تام او مکمل دی کلمت ربک دا کلام در ربستا، صدقا پرشتینوالی، وعدلا او په انصاف سره، یعنی پرشتینوالی او په انصاف سره. نو فرمایي چې وتمت کلمت ربک، نو دا په کتاب الله باندې د فیصلې کولو وجه ده چې صدق او عدل دا د قرآن کریم پوره دی ښا، او په دې کې څوک تبدیلی نشي کولی. داسې بل کتاب نشته چې دې وجنه یعنی هغه حکم به وي، او که چرې فیصله کوونکی به صرف دا کتاب وي صدقا په اخباراتو کې، وعدلا په اوامر او نواهیو کې. نو د صدق نه مراد اخبارات دي او د عدلا نه مراد اوامر او نواهی دي. کلمت ربک دا نوم د قرآن کریم دی، مفرد په اعتبار د جنس او مجموعی سره، یعنی ټول کتاب الله په صدق او عدل کې دا یو شان دي. دا نه چې مطلب لومبی سپاره پای کې عدل دی او صدق ته پکې او مخکې دویمه کې نشته، نه د الحمد نوال تر والناس پوری دا ټول قرآن کریم چې دی نو دا مجموعه قرآن دا په صدق او په عدل کې دا یو برابر دی. الله فرمایي لا مبدل لکلماتی، هیڅوک بدلون کې نشته کلماتو دی. نو دلته جمع وی اشاره ده چې د یو کلمه کې تبدیل نشي راتلی. الکه پورا قرآن لاسکه چې یو کلمه نه په دې کې هم تبدیل نشي راتلی ښا، یعنی په یو کلمه کې هم تبدیل دا نشي راتلی. نو فرمایلی کلماته دلته جمع وی اشاره ده چې په یو کلمه کې د قرآن تبدیلی دا نشي راتلی. او داسې به په سوره کاف 15 سپاره آیت نمبر 27 کې به بیا راځي ښا. بیا ورپسې الله فرمایي وهو السمیع العلیم، دا الله تعالی اوریدونکی دی او دا عالم دی او پوه دی. نو لا مبدل لکلماتی، یعنی په دې قرآن کریم کې دا دومره قوي دی په دلایلو کې چې په دې کې ستا شکوک او شبهات او تبدیل دا پکې نشي پیدا کېدی. بیا ورپسې آیت نمبر 116 دا دلیل د اهل حق هغه ذکر شو، اوس دلیل د مخالفینو ذکر کوي او دا رد په دلیل د اهل باطلو باندې چې اکثریت ته او اتباع د ګمان ده په توک او بې دلیل خبرو پسې تلل او تابعداري د ځوان په عقیدو کې هغه کوي. الله فرمایي وان تطع اکثر من فی الارض، کته تابعداریو کې د ډیرو هغه خلکو فی الارض چې په ځمکه کې دي یضلوک عن سبیل الله، وابړی تا د پاره د لارې د الله تعالی نه، ان یتبعون دی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان، وان هم الا یخرسون او نری دی مگر اٹکل پسې دی روان دي. خرس چره یخرسون خرس دا اٹکل په عملونو کې دی او دا شانتی اتباع د ځوان د گمراهو عالمانو کار دی. نو خرس چره نو دا بی دلیله عملونه کول دا دی ته ویلی شي. نو فرمایي چې مگر دی الله وی دی اٹکل پسې روان دي او دی مطلب دا دی چې کوم حق خبره د هغې پسې نه ځي. بیا ورپسې آیت نمبر 117 ان ربک بشک ربستا هو عالم هغه پوه دی. مخکې تقابل د گمراهانو د نیکانو ذکر شو په طریقې د استدلال کې، اوس د هغې امتیاز او فرق ذکر کوي په علم د الله تعالی کې، او علم د الله تعالی په فریقینو مستلزم دی جزا او سزا ورکولو دپاره. فرمای ان ربک بشک ربستا چې دی هو اعلم هغه ښه پوه دی من په هغه چا باندې یضلو یعنی چې لرې شي عن سبیله د لارې د الله تعالی نه، د الله د قرآن نه یو سړی لرې شو، د دین نه یو سړی لرې شو، د الله د کتاب نه د پیغمبر د طریقو نه، نو الله جل شانه دغه خلک ډېر ښه پیژني. وهو عالم دا الله تعالی یعنی هغه پوه دی بالمهتدین په هدایت
منتن کو باندې ان ربک هو اعلم بالمهتدین دا الله تعالی پوه دی په څه باندې یعنی په هغه خلکو باندې چې هغوی هدایت مومي. بیا ورپسې آیت نمبر 118 د دې ځای نه تر اخره پورې دویمه حصه د صورت ته او په دې کې 3 بابونه دي. اول باب د آیت نمبر 135 پورې دی. په دې کې اول رد په تحریم د غیر الله او بیا په نظر د غیر الله او دو پکې چې دا پکې عقبې د تبلیغ ذکر کوي او تقابل د دوو ډلو او تخویف اخروی دی پکې. نو فرمایي چې فکولو نو مراد د کولونه واجب کول د خوراک نه دي بلکې عقیده هغه د تحلیل د هغې دي چې مشرکانو بې دلیله په ځان باندې حرام کړو. نو الله فرمایي فکولو خورئ تاسو خورئ تاسو. اوس دې ځای کې به په دې حصه کې نفي د شرک فعلي ده او په دې کې 3 صورتونه دي. یو دا تحریمات غیر الله دا په 4 عنواناتو سره دی. تحریمات الله دا په یو عنوان سره، نظر لغیر الله دا په 4 عنواناتو سره. نو اول عنوان دلته تحریمات غیر الله د پاره دی. فرمای فکولو خورئ تاسو یعنی حلال گڼئ می حراموي هغه حلال سیزونه چې نوم د الله تعالی پې واغستی شي په وخت د نظر کولو او په وخت د ذبح کولو کې. نو په دې آیات کې رد په تحریم لغیر الله باندې. فکلوا مما ذکر اسم الله، ذکر اسم الله د دې نه معلومه شوه چې نوم د غیر الله دا په ذکر شي نو هغه حرام دی. فکلوا مما ذکر اسم الله یعنی خورئ هغه چې یاد شوي په هغې باندې نوم د الله تعالی، خاصتا ان کنتم که چرې تاسو بآیاتي په آیتون د الله تعالی مؤمنین ایمان لرونکي. یعنی ایمان بالآیات تقاضه کوي چې حرام کول او حلال کول دا بغیر د الله تعالی نه بل هیڅ چا دپاره دا اختیار نشته چې هغه دا ووایي چې دا شی حلال دی او دا شی حرام دی. د حلالو اختیار الله سره دی، د حرامو اختیار الله سره دی. د الله نه ما سیوا بل چا سره د حلال او د حرامو اختیارو دا نشته دی. آیت نمبر 119 دا مرد په تحریم د غیر الله باندې او تاکید دی د حکم د مقابل چې په کولو دیغه. الله فرمایي وما لکم څه عذر دی تاسو د پاره الله تاکلو چې نه خورئ تاسو مما د هغې نه ذکر اسم الله چې نوم پې یاد کړی شي د الله تعالی علیه په هغې باندې. وقد فصل او حال دا دی چې تفصیل کوي تاسو ته ما هغه حرمه هغه څیزونه چې حرام کړي دي علیکم په تاسو باندې الا ما اضطررتم الی مگر هغه چې مجبوره شئ تاسو هغې ته. نو فرمایي چې وقد فصل اوس دې ځای سوال دی. سوال دا دی چې د دې نه مخکې تفصیل نه دی شوی ځکه چې د دې نه مخکې مکی صورتونو کې تفصیل د حلال حرامو نشته او سوره بقره او سوره مائده کې تفصیل شته. نو هغه د دې صورت نه رستو هغه نازل شوي دي. نو فصل هغه فعل ماضي هغه څه معنی لري؟ نو جواب دا دی چې مراد د فصل نه یفصلو دی یعنی تفصیل به وکړي تاسو ته. الا ما اضطررتم استثناء کې اشاره ده چې مردار وینه او خنزیر ما اوهلا په وخت د استرار کې دا حرام نه دي. نو په وخت د استرار کې حکم دا دی چې ځان د مرګ نه بچ کولو دپاره د هغې نه به خامخا خوراک پته کې. لکه ګوره مثال یو سړی دی هغه تا ته ووایي چې هلکه ته به شا به د خنزیر دا غوښه به خورې او که دا دې ونه خوړه وجنم دې پرېږدم دې نه. یا تا ته ووایي چې هلکه ته به دا شراب بس کی او که دا دې ونسکل قسم دی چې ولم دې پرېږدم دې نه. تا ته قسم وخوړ او ته وایې که دا سکم نه نو دې ما ولي او که مثال سکمې نو ګناه دی. نو شریعت دې ځای تاله اجازت درکوي چې دغه خنزیر دا هغه کې غوښه نه او وازګې ټوله یعنی د خنزیر دا غوښه به مونږ مشهوره غوښه ده یا د خنزیر دا غوښه یا دا وازګه دا اخره شریعت تعالی خو داسې نه چې مطلب ته بالکل ورته کښېنې نه رضیه ته وایې چې ما موته او بیا دې موته پوهېږې که نه. نو دا نه چې بس ته ورته کښېنې وایې راشه مړه دا سور پکې کله کله او بس کښېنې او بس سم چې دی نو لاندې باندې تی وځي نه. دومره به ته خوري چې هغه سړي قسم په ځای شي
یا خدا صورت ته یا مطلب دا دی مثال یو سړی دی یا په ځنګل کې دی یا په یو داسې ځای کې دی چې هلته صرف د خنزیر غوښه ده بل هېڅ شی نشته او دی مري که دا نه خوري مري یا داسې یو ځای کې دی مطلب دا دی چې هلته کې شراب دی بل هېڅ شی نشته اوبه نشته دی بس بلکل اوبه نشته او دی چې دی نو که دغه نسکي د ګردې پیل کېږي شریعت تعالی دا اجازت درکوي چې دومره خوراک په د هغې نه کې چې مطلب صرف ستا ته پې ژوند میلاو شي دا نه چې ته وایې مړه راشه پوه شوې که نه ټول عمر مې روجي ونیولې نن به پکې دا غوښه ټیسټ کوو به ګورو چې دا څنګه ده په دې بهر ملکونو کې چې تاسو لاړ شئ انګلینډ ته موږ خپله نه یو تورې خو اورېدلي هم دي دا خلکو نه وایي ته چې انګلینډ ته لاړ شي دا یو هلک را سرناست و راته کیسه کوله وی هوټل ته لاړم کېناستم وی هلته به تاله باقاعده چې دی نو هغوی به تاله هغه چټ په تاله راړي مطلب دلته چې څنګه ټیبلو باندې هوټل کې پروت دي وایي دا مطلب دا دی چې دا شی دی دا شی دی دا شی دی او موږ سره چکن کړای ملاویږي او موږ سره چې دی نو باربیکیو ملاویږي او سجي ملاویږي او پلیټر ملاویږي او دا ملاویږي بهرحال تا ته به هلته هغوی باقاعده پای کې صفا به یې درته لیکلي هغوی دروغ نه لیکي صفا به یې درته لیکلي چې د خنزیر غوښه هم شته د مارانو غوښه هم شته او چې دی نو چندخان هم شته او مطلب دا دی چې چرګان هم شته حلال نو بیا به تا هغې کې وګورې نو چې تا هغې کې وګورې نو امرګري راته خبره کوله ما چې وکتل نو ما وی چې یاره وی ما ورته چې دا شی را لاړه دا خورم دا صحیح دی وی چې کله هغه ما وی خیال زه پوه نه شوم چې دا مطلب لکه دی څه شی لیکلی دی خو زه ما بهرحال دا رنګ یې ښه دی نو دا به صحیح وی هغه چې راړه نو ما ته تپوس وکړه چې دا څه شی دی وی هغه ما ته وی چې دا د سور غوښه ده او وی ما ښه ده چې وی خوړلې مې نه ده وی ما ورته چې زه خو مسلمان یم وی ما ته وی چې تا وی مونږ خو د اډر ماته خو تا وی دا راړه بس مونږ دله راړو نو بهرحال هغوی ما بیا واپس کړی ما ته چې زه مسلم یم مسلمان یم او ماله داسې خوراک راړه چې حلال وي نو یې ما ته وی چې ښه هغه لاړو نو ما حلال خوراک راړو بهرحال مقصد د خبرې مې دا دی الا مستوررتم الی که چېرې ته مجبوره کړی شوي یا ته مړېدې نو دغې نه خوراک کولی شي او دومره خوراک په د هغې نه کې چې دا نه چې ځان به پې مړې پوهېږې که نه چې پرلت دې ورته والي او یو شکری ډوډۍ ورسره وخورې او ته وایې چې مړه راشه پوه شي که نه او بس ځان به پې بلکل تر سپېمو سپېمو راولي نه الله فرمایي الا مستوررتم الی دومره ترې نه اخرا چې مطلب دا دی چې ته پې مرګ ته ونه رسي وان کثیرا او بېشکه ډېر خلک خامخا لیضلونه ګمراه کول کوي بافواههم په خپلو خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د علم نه په دې کې عمرو بن اللوحي او داغه د مقلدینو ته اشاره ده دی ته معتدین ویلی شي دی ته څه ویلی شي معتدین نو فرمای وان کثیرا لیضلون بېشکه ډېر خلک خامخا هغه ګمراه کول کوي نو مراد تېنه دی ځای عمرو بن اللوحي دی لحیي او داغه د مقلدینو اشاره ده دی ته او فرمایي چې دا معتدین دي بغیر علم دی د خپلو خواهشاتو مطابق چې دی نو تا ته هغه یو شی هغه ښایسته کوي ان ربک بېشکه رب ستا هو اعلم هغه سره ښه پوهلی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې معتدین یعنی هغوی چې د حد نه تجاوز کوي بیا ورپسې آیت نمبر 120 اوس فرمای الله فرمای چې وذروا ظاهر الاسم وباطنا وذروا ظاهر الاسم وباطنا نو اوس دلته ظاهر الاسم نه مراد هغه ګناهونه دي چې ښکاره بدن سره تعلق ساتي یا ښکاره کیږي نو په دې کې شرک فعلی داخل دی وباطنه هغه ګناهونه چې د عقیدې د زړه سره تعلق ساتي او یا مطلب دا دی چې هغه یعنی پټیږي نو په دې کې شرک اعتقادي هغه پکې داخل دی الله فرمای سیجزون زرد چې یعنی دی ته به سزا ورکړی شي بما کانو د عملونو یقترفون چې دی یې کوي سیجزون په آیات کې تخصیص ته په سبب د آیاتونو د توبې او د معافرت سره یعنی چې الله تعالی هغه نوی بخله نو د انسان هغه توبه هغه یعنی
سیجزون زر چې الله تعالی به جزا ورکړي. نو ګوره په دې کې تخصیص ته په سبب د آیاتونو د توبې او د مغفرت سره، یعنی چې الله تعالی نوی بخلی او انسان توبه نوی کړي نو سزا ورکول دا لازم دي. ګوره ته به توبه وباسي او الله به تا ته ستا ګناهونه معاف کوي، نو اله به ته سزا نه خوري. یا سیجزون وعید د مستلزم د وجوب د پاره نه دی. نو د دې وجې نه معتزله چې هغوی په دې آیات سره دلیل هغه نشي نیولی. بیا ورپسې آیت نمبر 121 الله فرمای ولا تأکلوا او مخوری د هغې نه چې نوي یاد شوی پای باندې نوم د الله تعالی. دا بیان د نظر لغیر الله دی، دا بیان د نظر لغیر الله دی. نو فرمای چې دا رد په نظر لغیر الله باندې، او دا قول د عطانا نقل دی، امام عطانا. او دا شان مردار په دې کې داخلي دي. او ذبح د مسلمان چې ذکر د اسم د الله تعالی هغه د قصدن ایر کړی وي نو پای کې بیا اختلاف دی. نوم د غیر الله په هغه ذکر شوی وي یعنی نظر لغیر الله، یا متروک التسمیه عامدن وي نو پریز د احناف باندې حرام دی. ګوره مثال یو سړی دی، هغه ساروی علالی، مړز علالی، چرګ علالی، ساروی علالی، بیزا علالی، هر یو شی علالی مثال. هغه شی چې حلال وي خره نه ګورئ، ښه پوهېږي که نه، خره نه ګورئ، چې خره علالی خو مردار دی که نه، حرام دی. او متروک التسمیه یعنی متروک معنی پریښودل د بسم الله قصدن عمدن، نو دا پنیز د احناف باندې بیا حرام دی. لکه مثال یو سړی دی هغه غوا لالوله او قصدن کلمه پرېښوده نو دا غوا حرامه شوه، او که مطلب د ده نه هیره شوه نو بیا حرامه نه ده. او پنیز د شوافعو باندې دا جایز دی. پنیز د شوافعو باندې هغوی وایي که تا کلمه ووایې او که دې ونه وایې ستا په زړه کې شته ته مسلمان یې وایي. نو فرمایي چې وانه لفسق، او ضمیر چې دی نو دا راجع دی ذبح د غیر الله ته، او دا فسق اعتقادي دی، او یا راجع دی دا عقل ته، او دا فسق عملی دی. وان الشیاطین لیوحون، مراد د شیاطین نه علماء سو دي، ښه د دې نه علماء سو دي چې وسوسې چې عوامو ته. او امام زجاج وایي چې دا دلیل دی چې څوک حرام حلال ګڼي یا حلال حرام ګڼي، او دا شان نظر د غیر الله چې حلال ګڼي نو دا سړی سره دا مشرک دی. دا شانتی دا دلیل دی چې د امت نه چې څوک شرک وکړي اگر چې شرک فی الحکم والتشریع وي نو هغه ته مشرک ویلی شي، هغه ته مشرک ویلی شي. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، او شیطانان خامخا وسوسې اچوي خپلو دوستانو ته، الی اولیائهم دوستانو ته، لیجادلوکم د پاره د دې چې جګړه او مناظره وکړي تاسو سره. وان اطعتموهم، او که خبره ومنئ تاسو د دی، انکم لمشرکون، خامخا تاسو بسې مشرکان به یئ. بیا ورپسې آیت نمبر 122 فرمایي چې دا تقابل دی د دوو ډلو، او ترغیب دی وحدانیت او قرآن د الله تعالی ته. او من کان میتن، آیا هغه څوک چې وي دی میتن مړی، یعنی په جهل او شرک سره، په احییناه او ژوندي کو مونږ د لپاره، وجعلنا وګرځو له د لپاره نورن رڼا د ایمان، یمشي چې ګرځي دی یا رڼا د ایمان او یا د علم، او ګرځي دی په هغې سره فی الناس په خلکو کې. کمن مثله په شان د هغه چا چې صفت داوي فی الظلمات چې دی په تیارو د کفر کې وي، لیس بخارج، او نوي وتونکي د هغې نه. نو الله فرمایي چې اوس دلته کې د حیات نه مراد وحدانیت د الله تعالی دی، او د میت نه مراد جاهل دی، یا د احیا نه مراد علم ورکول دی. په احییناه دا حیات پر وز د معرفت الهی او د وحدانیت سره دی، ځکه چې حیات د روح په دې سره حاصلیږي. نو په یو جانب کې حیات او نور دی، او بل طرف ته مرګ چې نو هغه شرک او جهل دی، نو هغه ظلم دی، یعنی ظلمت ته تیاره ده. نو په دې کې آیات کې رد دی په سیکولریزم باندې چې د کفر او اسلام کې هغوی فرق نه کوي،
او رد په هغه جاهلانو باندې چې یو انسان د کفر او شرک او د جهل نه او د وحدانیت د الله تعالی نه او دغه شانتي سنت د پیغمبر نه د هغې علم ته چې دی نقل یعنی هغه نقل کوي او د هغې پورې دی مسخري کوي او دې ته دی نقل وي. نو لہذا الله فرمایي یعنی نورن مراد تینا قرآن دی، یمشي مراد تینا دعوت د وحدانیت د الله تعالی دی، لکه مطلب دا تبلیغ والا چې ګرځي. یمشي فی الارض ګرځي دی په به په دې سره فی الناس په خلکو کې. نو یمشي مراد د دې دعوت د وحدانیت د الله د پاره ګرځیدل دي یا په قرآن باندې عمل کول مراد دي. الله فرمایي کذالک دقه شانتی کذالک دارنګي زوینه خسته کړی دي للکافرین کافرانو ته. چا ورته خسته کړی دي؟ دی شیطانانو دی علماء سو ورته خسته کړی دي ما هغه کانو یعملونه چې دی به کولو. نو قرآن باندې عمل کول مراد دی کذالک، لکه چې مؤمن ته ایمان خسته کړی شي نو دا شان کافر ته کفر خسته کړی شي. کافر چې نن په خپل کفر باندې بیا کله کولاړي نو الله فرمایي چې دی کافرانو ته دی تر دی دا کفر چې دی دا ورته خسته کړی شوی دی. نو کذالک زین للکافرین او دغه رنګې خسته شوي دي کافرانو د پاره، یعنی کافرانو د پاره چې دی نو هغه خسته شوي دي. څه شی ورته خسته شوی دی؟ یعنی کفر د دی، عمل د دی. کافر چې کم عمل کوي د تر د عمل چې دی هغه خسته شوی دی. ترجمه ته وګورئ ښه. فرمای ولو اننا او کچری مونگا نزلنا رولی گیلیہم الیہم الملائکہ دیتا ملائک وکلمهم الموتا خبر بو کی دی سرمنی وحشرنا او راجم بکو مونگا علیہم پدی باندی کل شیئن ہر یوسیز قبلا مخامخ ما کانو اللہ فرمائی یعنی ندی دی لیؤمنو چیمان ناڑی الا ان یشاء اللہ مگر دا چو غواړي الله ولكن اکثرهم یجهلون لیکن ډیر د دین جاهلان دي. وکذالک جعلنا او دارنګي پیدا کړی دي مونږه لكل نبی د هر یو نبی د پاره عدوا دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نا والجن د پیریانو نا یوحی چې خودنه کوي، یعنی دلتا مراد تنند یوحینا وحینا دا یعنی خودنا دا. بعضهم اللہ فرمائی بعض دی الى بعض بعضو تا زخرف القولی خیستکلیشو دروغ خبرو دا پارا غرورن دا پارا ددو ککولو. ولو شاء ربک او کچر غختل ربستا ما فعلوه نبو کردی دا کار فذرهم پس پرید دی وما آغس یفترونا چی دی کم دروغ جوڑی ولتسغا الیه او دی دا پارا چی میلانو کی الیه دی درو خبرو تا افئدت اللذین ازلون دا کسانو لا یؤمنونا چی ایمان نلری بالآخرتی پا آخرت باندی ولیرضوه او دی دا پارا چی دی خوکڑی دروغ ولیقترفو دی دا پارا چوکی دی ما هم یقترفونا چی تروسا پوری دی کون کی دی افغیر اللہ آئے سوا دا اللہ نا ابتغی یعنی اولٹوم زو حکمن پیسل کون کے وہو الذی حال داری چی دا اللہ تعالی آغازات تے انزل الیکم الکتابا چرا لے گلے تاسو تا کتاب مفصلا خبر تفصیل سرام والذین آتیناهم الکتابا آکسان چی ورکلے شوی دے غیت کتاب یعلمونا پوئیگی انہو بے شکدا کتاب منزل من ربک نازل کړی شوی دی طرف دربستانا بالحق په حق باندې فلا تکونن پس مه کېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک او پوره شوې ده خبره د رب ستا صدقا د رښتینوالي وعدلا او د انصاف په لحاظ سره لا مبدل لکلماته نشته هېڅوک بدلونکی دا خبرو د پاره وهو السميع العليم او دا اللہ تعالی اوریدن کے اوپو دے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ او کچر خبر او منیتا اکثر دا ڈیرو من دا آغا چا فی الارض چی پزمکا کری یضلو کا چی بیلاری کی غیتا دا پارا
عن سبیل الله دلار د الله نه ان یتبعون یعنی ان یتبعون نکی دی تابداری الا الظن مگر د ګمان وان هم او ندی دی الا یخرسون مگر اٹکل پس روان دی ان ربک هو اعلم بیشک درستا اغ پیجنی من اغسوک یضلو چی بلار کیگی عن سبیله داغ دلارنا وهو اعلم دا اللہ تعالی خپیجنی بالمهتدین ہدایت یعنی سملار مندن کی فکولو پس خوری تاسو مما دا آغنا ذکر اسم اللہ چغستے شوی پایبانی نم دا اللہ تعالی علیہ پاغی باندی ان کنتم کچریئی تاسو بی آیاتی پایاتنو داغبانی مؤمنین ایمان لرن کی وما لکم اللہ تاکلو او سوجر تاسو دا پارا چی نخوری تاسو مما دا آغنا ذکر اسم اللہ چغستے شوی نم دا اللہ تعالی علیہ پاغی باندی وقد فصل او حال دا دے یقیناً پا تفصیل سر بیان کری دی منگا لکم تاسو تما آس حرم علیکم چی حرام کری دی پا تاسو باندی الا مزدررتم یعنی سیوا دا آغنا چی مجبور کریشوی تاسو الیہ اغیتا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ او بیشک دیر خلق گمراہ کی خلق دا پارا بی افواہہم پا خواہشات اخپلو باندی بغیر علم بغیر دا علمنا ان ربک بیشک ربستا هو اعلم اغخ پیجنی بالمعتدین دا حدن اوڑیدن کی وذرو ظاہر الاسم او پرید اخکار گنا و باطنہو او پٹ گنا ان الذین بیشک آخلق یکسبون الاسم چکی گنا سیجزونا دیر ضرب ورتبدل ورکلیشی بما پا سبب دا گناہنو باندی کانو یقترفونا چکم بدی کول ولا تاکلوا او مخوری تاسو مما دا آغنا لم یذکر اسم اللہ چنوی اغسطے شوی نم دا اللہ تعالی علیہ پاغی باندی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ او بیشک دا خامخا گناہ دا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ او بیشک شیطانان لیوحونا خامخا وسوسیه چی الى اولیائهم خپلو ملگروتا لیجادلوکم دیر پارچی جگڑو کی دیتا سرا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ کچر خبر امن لتاسو ددی انکم لمشرکون بیشک یو تاسو مشرکان او من کانا آیا آغا سوک چوی میتن ملو فاحییناہو پس جوندکو منگا وجعلنا ورکڑو منگا لہو اغت نورن رڑا یمشی بھی یعنی گرزی پاغی صرف الناس پا خلقو کے کمم مسلہو فی الظلمات یعنی پشان دا آغ چاکی دیشی فی الظلماتی چوی پتیارو کے فی الظلماتی پتیارو کے لیس بخارجن یعنی نوی اغوتن کے منہا داغینا کذالک زینا اللہ پرمائی دارنگی خیستکڑی دی منگا للکافرین کافرانو تا ما آغ عملون کانو چی دی یعملون کولبا صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ زمونگ دا طول گناہونا معاف کی اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہونا ری اللہ پر طول باندھ عفو کلم را کری اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم دا خیر دعاگانی کری دی اللہ لائنا مونگ تا خیر را کی اللہ چکم شرور آفتون و مصیبتون نے پناہ اخترا اللہ لائنا مونگ تا پناہ را کی اللہ زمونگ دا طول پا حال باندھ رحمو کی اللہ زمونگ دا طول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی اللہ پریشانیم ختم کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا رانا لری کی اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم دا خیر دعاگانی کری دی اللہ لائنا مونگ تا خیر را کی اللہ چی سور بیماران دی اللہ طول تا شفاء کامل عاجل نصیبہ کی اللہ سور مسلمانان وفات شوی دی اللہ دا طول قبر دا نور نڈک کی اللہ دا جنت دا باغچونے باغچیو گرزے اللہ دا جنت دا باغچونے باغچیو گرزے اللہ زمونگ دا طول پا حال باندے رحمو کی اللہ زمونگ دا طول پا حال باندے رحمو کی اللہ چی دے چا سقسم مشکلات تی اللہ دا طول مشکلات حل کی اللہ دا طول پریشانیں ختم کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا تی نلر کی اللہ کر چا اولاد نی اللہ نے کمل صالح اولاد ورطور کی اللہ کر چا اولاد وی ناپرمانی پا غلط لارو بانے روان وی اللہ پرمان بردار جوڑ کے اللہ پا نیک لار بانے روان کے اللہ چی چامنگ تا دعاگاؤں دا پارا ویلی دی اللہ دا غطول ضروریات برابر کی مشکلات حل کی
پریشانۍ ختمې کړي، الله مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کړي، الله مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کړي. الله د ټولو مسلمانانو چې څه قسم الله ضروریات دي الله د ټولو ضروریات برابر کړي. الله زمونږ د ټولو نه الله ته راضي شي. الله زمونږ نه داسې راضي شي چې الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي. الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي. الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي. الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي. الله زمونږ نه داسې راضي شي چې چرم زمونږ نه ناراضه مشي. الله زمونږ ټول نه هغه کارونه والي چې ته پې خوشحالېږي. الله د هغه کار نه مونږ وساتي چې الله ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي. الله د هغه کار نه مونږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي. الله چې زمونږ څو وروڼه بایګان دي الله د هغوی کاروبارونه نشته، الله هغوی ته ښکلي کاروبارونه ورکړي. الله کله چا کاروبار وي او الله پای کې خیر او برکت نی، الله ته ورته پکې خیر او برکت پیدا کړي. الله ته ورته پکې خیر او برکت پیدا کړي. الله ته ورته پکې خیر او برکت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.